Agore, Bismillahirrahmanirrahim. Topic دې موږ ایډیشن اف ویکټر روانو چې دوه ویکټر یا د دوه نه سیوا ویکټر به موږ څنګه اډ کوو. د دې لپاره موږ کلیو لکه رول په کوم رول باندې به ایډیشن کوو نو هډ ټو ټیل رول موږ ویلو. ټیک ده. بیا موږ ویل چې درې کیسونه دي که چېرته پیرلل ویکټر لایک پیرلل بیا به میګنیچیوډ اډ کیږي، که ان لایک پیرلل نو بیا به میګنیچیوډ څه کیږي سبټریکټ کیږي. او چې کوم لایک پیرلل هم نه او ان لایک پیرلل هم نه نو بیا به کوارډینیټ سیستم استعمالو په هغه کې به څه کوو ایډیشن اف ویکټر به کوو. ټیک ده. هغه نه بعد به موږ دوه ویکټر اډ کړی وي. اگزامپل به موږ کړو چې دوه ویکټر به په کوارډینیټ سیستم کې څنګه اډ کوو. خیال مشته کنه. اوس راځو ګورئ ایډیشن کوو خو دلته ویکټر ډېر دي، دوه نه سیوا دي. چې دوه نه سیوا شي بیا به څه چل کې هغه هم تاسو ویل کو تاسو ا ویکټر بی اډ کړئ یا بی ویکټر اډ کړئ رزلټ په سره راځي سیم راځي. صحیح نو خیال سره ایډیشن اف ویکټر مور دین ټو ویکټرز. اوس ایډیشن کوو چې د یو نه سیوا دوه نه سیوا ویکټرونو بیا به څنګه اډ کوو. نو هغه رول ګورئ د رول فار ویکټر ایډیشن کین بی ایکسټینډډ فار مور دین ټو ویکټرز. هغه رول دی نو هغه موږ د مور دین ټو ویکټر لپاره څه کولی شو ایکسټینډ کولی شو. کلیئر دی. د ډیرو لپاره هم شي استعمالولی د لږو لپاره هم رول شي استعمالولی. نو اگزامپل کنسیډر کوو. فار اگزامپل زموږ سره څلور ویکټر دی. اوس دا ا ویکټر دی په کوارډینیټ سیستم کې لګېدلی، دا بی ویکټر دی ان دس کوارډینیټ سیستم and this is vector c in this coordinate system. clear او دا ویکټر डी دی. اوس دا څلور ویکټر چې کوم دي دا به څنګه اډ کوو څلور ویکټر. نو دې له به موږ څه شی جوړ کړی که دې له موږ ایډیشن کوو دا ټول چې کوم دی دا ټول ویکټر یې اډ کوو ایډیشن یې کوو. نو دس از ایکول ټو تاسو به ایکول ولیکئ داسې علم شته. نو زه دا څلور واړه ویکټر چې کوم دي کوارډینیټ سیستم کې اډ کوم. ټیک ده. نو زه به سوال هم لاول فرست به زه کوارډینیټ سیستم ډرا کوم. داسې دلته ریزلټ راوباسي. ګورئ زه به لاول واخلم کوارډینیټ سیستم. دا ستاسو سره شو کوارډینیټ سیستم. This is x axis and this one is y axis. دا ستاسو سره شو y axis. x o x prime y o y prime دا کوارډینیټ سیستم شو. صحیح ده. فرست ویکټر به ډرا کې. نو فرست ویکټر ته وګورئ لاول به فرست ویکټر میګنیچیوډ معلوم کړي. دا تقریبا ما اخیستی 20 سانتي میټر. ٹھیک ده کنه 20 سانتي میټر فرست ویکټر دی. د دې انګل څونه ده نو ته به د دې انګل ناب کې چې دی د ایکس ایکسس سره څونه انګل جوړه کړې ده نو د انګل د خیال وکړئ داسې. نو دا تقریبا څومره ده 120 او this is 125 تقریبا 125 26 126 127 انګل ده. کلیئر دی. نو دې انګل څونه جوړه کړلې 127 ډیګري دا یو انګل دی. دیس نه به والې دا څونه انګل ده 127 ډیګري انګل. نو ته به 20 سانتي میټر ویکټر په 127 انګل باندې هلته ناپ کې. صحیح ده. نو داسې به راشي د کوارډینیټ ته ګورئ دا به واخلې فلم دی داسې او دلته به ډرا کې 127 دا یو this point دا پوینټ شو. ٹھیک ده. دغه ته ویکټر څونه واخلي ویکټر به واخلي څونه 20 په میګنیچیوډ نو داسې به والي چې 20 میګنیچیوډ داسې علم شته. دا خو غټ دی نو څونه به دې کټ کړو 20 به دې کټ کړي. دا ځای راځي دا ویکټر نو دغه ا ویکټر شو. ٹھیک ده. ا ویکټر شو. موږ معلومو اصل کې ریزلټینګ ویکټر ا ویکټر جمع کوو پلس بی ویکټر جمع کوو پلس سی ویکټر جمع کوو پلس ډي ویکټر جمع کوو. خو کوم رول استعمالو هډ ټو ټیل رول استعمالو. صحیح ده. دا ا ویکټر شو د دې میګنیچیوډ 20 سانتي میټر دی 20 سانتي میټر شو. ټیک شو. د انګل څونه جوړه کړې ده 127 ډیګري د انګل شو. علم دی. اوس به سیکنډ ویکټر دا یو ډرا کوم. نو دلته به څه کوو شاباس هغه شان رول دی. دې ځای کې به وړوکې شانته کې کوارډینیټ جوړ کړي. داسې وړوکې شانته کې کوارډینیټ جوړ کړي داسې ځکه دا بل ویکټر زه به دې ځای ډرا کوم. نو دا ستاسو سره شو چوټه شان کوارډینیټ.
علم شته. اوس پر راشي دا ویکټر میګنیچیوډ باندې آپ کې دی سونه میګنیچیوډ دی دا تقریبا واغسته دی 15 سانتي میټر. ٹھیک شو. انګل سونه ده دې ځکه انګل سونه ده تاسو کو خط کتلې دي سنویس پر سونه انګل 180 او دا ولې سي ناب کې وره ها 180 خدا غشوله او صدا شوله دا یې نه کنه پوینټ ماته ښکاری صحیح ده. نو دا انګل تقریبا سونه راځي څومره ده 20 دې څه برابر ده 20 21 22 23 23 تقریبا ده دا دی صحیح ده. نو 23 ډیګري انګل شوله صحیح. نو 108 180 23 سره دی 200 200 203 203 ډیګري انګل شوله. نو ته به راشي دلته به دې ځای نه داسې ډرا کړي صحیح دی 180 خو هغه شوله او دا شوه نو دې کوم ځای راتلو 23 20 21 دا ځای راتلو دا ټیک دی دغه ځای دغه شان به تاسو لاین ډرا کړئ داسې دا پوینټ پکې راشي دا پوینټ دغه ویکټر دی خو میګنیچیوډ یې څونه دی د میګنیچیوډ لپاره به څه کوو میګنیچیوډ یې 15 دی هغه ترې کټ کړه دا 15 دی 15 this point ٹھیک شو دا یې میګنیچیوډ دا بی ویکټر شو بی ویکټر موږ ډرا کړو او د دې میګنیچیوډ دی 15 سانتي میټر کلیر نو دې طریقه باندې ایډیشن دا اوس په څه راولي سی ویکټر دا یو د دې میګنیچیوډ څونه دی نو د دې میګنیچیوډ موږ اغوستی دا تقریبا 20 دی ٹھیک شو 20 تقریبا دام دی انګل څونه ده نو دا انګل باندې آپ کوي ها دا څونه انګل دی وګورئ دا انګل چې دا تقریبا 110 111 111 دا انګل دی 111 یعنی 180 دغه شو 111 دا شو څو شو ټوټل 100 291 291 ډیګري انګل شو صحیح ده. دلته هم ته ډرا کړی سته دې کې لوکیشن کوارډینیټس واخلې داسې छोटा शान कोऑर्डिनेट او دغه ځای سره سور انګل جوړ کړي د سپارنه 180 دا شوله او 100 داسې بډرا کې تقریبا دا ځای راځي دا ځای کنه 111 دا 100 شو دا 111 شو دا بس ملاو کې د پوینټ سره دې طریقه څونه به کټ کې 20 سانتي میټر ٹھیک ده دا ونسل کا دا به 20 کټ کې ګورئ ها 20 سانتي میټر به کټ ٹھیک شو دا کوم ویکټر شو دا سی ویکټر شو کوم چې 20 سانتي میټر دی او د دې ځای کې څونه انګل جوړ کړی دا 291 ډیګري کلیر شو اوکے اوس په څو کې دا یو نو د صرف میګنیچیوډ ناپ کا ګورئ بالکل هاریزونټل ہے 25 سے 25 سانتي میټر د دې سکوډ کې کوارډینیټ جوړ کا هرګه دا کې ایکس ایکسس شو دا پکې واي ایکسس شو ٹھیک شو په کوم طرف ته لري ویکټر ته ګورئ ډی ویکټر بالکل په هاریزونټل ہے کنه ډایرکټ والی انګل پکې 0 ده نو 25 سانتي میټر واخلئ دا 25 سانتي میټر راشي دې پورې this vector is d vector دا d vector شو او دا 25 سانتي میټر برابر شو کلیر شو نو موږ سو ویکټر واخل د دې کې انګل 0 ډیګري ده theta is equal to 0 ډیګري x سره 0 ډیګري انګل ده علم شته. اوس پس تاسو دې سوالي رزلټ څنګه معلوموي نو د فرست ویکټر ټیل او د لاست ویکټر هیډ به ټچ کی اوس رزلټ وګورئ رزلټ تاسو سره دا راشي this one is resultant vector this one
دا تقریبا څونه دی 10 11 12 रिजल्टिंग वेक्टर څونه رااله रिजल्टिंग वेक्टर 12 सेंटी मीटर رااله کلیشته اوس کته د سیټ کوله ساده نو کو د ساده دی اټ کوله ا به څونه غستله 20 او پلس 15 प्लस 20 او प्लस 25 نو تاسو څنګه سره راتلو لکه نو دا ولا 25 او 15 40 او 80 به 80 سنتي میټر راتلی کلیشته او په ټوټل رول سره لې د ټوټل رول اصل کې ریزلټینګ وکټر چې کوم دا ټول ما 8 کله په ټوټل رول باندې موږ سره 12 سنتي میټر کلیر نو په دې طریقه اډیشن نه کی ام پاسبل دی کله مشته کنه ویکټر په تاسو په دې طریقه اډیشن نه کوي بلکې هډ ټوټل رول باندې با اډیشن کوي سونه انګل جوړ کړل ریزلټینګ ویکټر سونه انګل دا थीटा د ریزلټینګ ویکټر سونه ده نو تاسو ګورئ د دې سره سونه انګل ته و سره والی डी برابر واخلي ٹھیک ده دا برابر واخلي دیس پر سونه راځي تاسو ګورئ دیس پر 180 او دې پر 270 نو دغه ځکه چې کو چې تاسو نه راځي ګورئ داسې نو د دې ویکټر تقریبا انګل چې کومه ده تاسو ایکسټند کړئ د 111 ده صحیح ده دا ځای نو دا ټوټل انګل څنګه شوه ریزلټینګ ویکټر سره څونه انګل جوړه ده داسې به ولنه راکوزیږي دې ته الټا انګل وایي صحیح ده انټي انګل بناوئ کلاک وایز انټي کلاک وایز به تاسو تاویږي داسې داسې به راشي او د دې سره څونه انګل جوړه شوې ده نو تیټا جوړه شوې ده دې سره تقریبا this angle is equal to 291 डिग्री क्लियर دی اوس وګورئ فرض کې دا یو باډي ده دی یو باډي باندې پټ دی فورس د څه لګي ا نمبر فورس د څه لګي دی 20 نیوټن فرض کواله بل فورس په دې د څه لګي دی کراس د څه لګي دی دا 15 نیوټن فورس ته فرض کا بل فورس په دې څه لګي دی په دې باډي باندې د څه فورس لګي دی کراس په لګي دی داسې او دا څونه دی دا 20 نیوټن فورس دی کله مشته او بل فورس په دې سي لګیدلې دی او دا 25 نیوټن فورس دی سلور فورسونه په دې لګیدلې دي صحیح ده کنه اوس ګورئ د دې سلور فورسونو په باندې څه افیکټ دی څونه افیکټ دی نو لکه دا او دا فورس تقریبا دا بیلانس کوي به دا فورس او دا فورس تقریبا یو بل بیلانس کوي لږ افیکټ په دې باندې شته دی او څونه دی افیکټ کته په 219 ډیګري انګل باندې فورس ولګي په دې باډي باندې دا باډي د سپرته ده کلمشته کنه دا ایکس دغه ایکسس جوړ کې ګوره سنټر نه واخلې دا ایکس ایکسس شو ګورئ او دا به څه شو وای ایکسس شو کته په 291 ډیګري باندې دلته فورس ولګي دی باډي باندې دې ځکه فورس ولګي تقریبا چې 291 ډیګري انګل جوړ کې او سوره فورس په ولګي لګا 12 نیوټن فورس په ولګي د ټولو فورسونو چې څونه اثر دی په دې باندې باندې دغه په دې وړو کې فورس کی کلمشته کنه نو دغه تسویل کیږي لکه ریزلټ چې دوه انګلي څونه جوړ کړي 291 ډیګري 291 ډیګري باندې 12 نیوټن فورس ولګي نو په دې باندې باندې چې ایکسټرنل اثر دی نت اثر پدې د ټولو فورسونو لاسه دغه موږ اثر دی دا په دې فورس کې صحیح نو دوی باندې څونه اثر دی 12 نیوټن اثر دی क्लियर دی لګیدل ډیر دی خو څو ته د زور کې څه د زور کې اثر په نت اثر په څونه دی ایکسټرنل نو 12 نیوټن دی کلیر نو په دې طریقه باندې تاسو ویکټر ایډیشن کولای شئ نو ریزلټ منګه ا بی سی او डी 8 کلا منګ سورس اف 8 کلا لکه रिजल्ट एक वेक्टर में ग्राविस तो ए वेक्टर में 8 को और बल में बी वेक्टर 8 को बल में सी वेक्टर 8 को बल में डी वेक्टर 8 कला परंतु तासको के खेल करे तासो दशी चल करे ए वेक्टर में 8 करे बे में बी वेक्टर 8 को और बे में बी वेक्टर लावल को रिश्तो में ए को नदी ते लेकी की कम्यूटेटिव ला न प वेक्टर की कम्यूटेटिव ला पॉसिबल ला कदा लावल के बे रिश्तो दा 8 के या दा लावल के रिश्तो सदा 8 के दा खबर सरा पॉसिबल ला او دا وګورئ ډیر وکټر چې کله راشي نو کته له ترتیب چینج کی دا رزلټ یو بدر کې ښه د سی وم رزلټ डी وکټر لاول واخلې به سی وکټر واخلې به سی بی وکټر 8 کې او به سی ا وکټر 8 کې نو د دې سوره رزلټ راځي هغه بالکل د دې رزلټ راځي مطلب ترتیب کې فرق نه کوي کته د سی وکي آر وکټر رزلټینګ وکټر او باسي او ته لاول سی وکټر 8 کې
به A ویکټر واخلې بیا B ویکټر واخلې او بیا D ویکټر واخلې نو هیڅ فرق نه کوي رزلټ په سره راځي سیم راځي مطلب ترتیب کې څه فرق نه راځي که کوم ویکټر ته لاول اډ کې او کوم وروسته اډ کې رزلټ پتا سره د ټول ویکټر سره راځي سیم راځي کلیر دی نو دې لپاره دا ستاسو سره وو ایډیشن اپ ټو are more than two vector دو ویکټر یا د دوه نه یو ویکټر به څنګه اډ کو چې کله نه پکې انګل 0 ډیګري نه 180 ډیګري نه لایک پر للی نه ان لایک پر للی نو څه واړی لکه کوارډینیټ سیستم واړی نو مور دین ټو ویکټر په دې طریقه باندې په کوارډینیټ سیستم کې تاسو کوي اډ کوي کلیر دی بل طریقه شته چې موږ سره ډی نه واړی کلیر دی موږ سره ډی ته ضرورت نه د سې طریقه رسته کو ویکټر به موږ اډ کوو موږ سره به د ډی ته ضرورت نه دیتا نه بس تاسو سره څه لکه دا پروټیکټر دی دې ته هم ضرورت نه او دې پیمانه ته هم ضرورت نه دی وتا ट्रायंगल लेकर موږ دا پیمانه په تور استعمالو نو دې پیمانه ته هم پکې ضرورت دی او نه پکې دې ته ضرورت دی کلیر دی نو دویمه طریقه وکاو هغه رستور روان دي ریزولوشن اف ویکټر چې وکړو دا غره بعد بیا موږ هډ ټو ټیل رول به ختمو او سیمپل ایډیشن وکاو بای ریکټنګولر کمپوننټ ته ویل کیږي یا انالیټیکل میثډ دی ویږي اوس راځو سبټریکشن ته ګورئ subtraction of vectors vector subtraction में संग को या साथे there is no direct rule for subtraction up to vector अलग दो वेक्टर के तो माइनस के नो डायरेक्ट रूल पदी के नष्टा क्लियर है ना पर वेक्टर के डायरेक्ट रूल नष्टा चाहिए वेक्टर दे बलना माइनस के बल्कि सब के अलग असल की देर से शरी एडिशन असल के बस को एडिशन ऑफ टू वेक्टर ऑफ अ वेक्टर असल के हम एडिशन को द वेक्टर टू द नेगेटिव वेक्टर देते गोरे there is no direct rule for addition for subtraction of two vector subtraction of two vector the para direct rule नष्ट हो वेक्टर ओके पदी चैप्टर की या पे वेक्टर्स के सरा द subtraction rule नष्ट उससे चलवे के लगा असल क्या मतलब को addition of two vector of a vector to the negative vector बे बते से के लगा rule नहीं उससे चलवे के नो असल के मंग addition को the vector the negative vector सरा हेल्प्स करना द वेक्टर बा एडिशन को द चा सरा द दगा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर सरा क्लियर लगता ते विली चले का दो वेक्टर ऐड का तब सके ए सब्ट्रैक्ट के करना तब सब्ट्रैक्शन न के तब ये वेक्टर वाली और बल वेक्टर बस ऐड के उससे कम वेक्टर बस ऐड के दगा नेगेटिव वेक्टर सब मतलब दे दी से गो रेखा दा बतासो स्पेस गोरे परस का तासो किताब की दरकड़े गोरे ये वेक्टर दरकड़े खेलो के दा ए वेक्टर दे परस का कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर दरकड़े गोरे अलग दा शोस तासरा वेक्टर ए क्लियर दे दा सिंगल जोड़ा के दा वेक्टर दे परस के दा शो वेक्टर ए वेक्टर ठीक शो और दा वेक्टर सी शो हां दा वेक्टर शो बी दिस इज वेक्टर बी दा बी वेक्टर शो दा बी वेक्टर दे क्लियर है दी एंगल जोड़ा के लिए थीटा ए और दी एंगल जोड़ा के लिए थीटा बी दादवड़ वेक्टर था उजमा तो सु को चले के फाइंड ए माइनस बी दा मालूम का नुसबत कम शाबाश जबरदस्त ना मालूम हम डायरेक्ट सही रहा बल्कि जबरदस्त चल को मा वी विल फाइंड ए प्लस माइनस बी असल के वजह से मालूम होगा दा मालूम का जो शेर का और प्लस और माइनस जरब के सरा के माइनस रहा के नो असल के वजह से कम a प्लस माइनस मतलब दा नेगेटिव वेक्टर बदे से ऐड के नो के तास कर दा इक्वेशन दा योशे सही रे ना नो दा असल के नेगेटिव वेक्टर वाला और बे ए सर ऐड का नो तासु करे दा a वेक्टर दा ठीक शो दा उस b वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर दी b नेगेटिव वेक्टर वाले संग अखलम नेगेटिव वेक्टर द दे नेगेटिव वेक्टर संग अखलम
نو مکمل چې کله دا کمپلیټ تاسو څه کوي روټیټ کوي داسې دا ایک بی ویکټر دی نو دا به څه لکه دا الټا شو کنه مکمل الټا شو کنه اپوزیټ ډایرکشن کې نو که دغه بی ویکټر دا ماینس بی ویکټر نو زه به اوس دغه ویکټر او دا ویکټر څه کومه 8 کومه یو خبره ده خلشته نو دا بی ویکټر او ا ویکټر به څه کومه 8 کومه نو تاسو به سره شي ګوري this is coordinate system clear شو دا coordinate system شو پهلنی ویکټر به ډرا کی دا ویکټر به واخلي ا ویکټر ٹھیک شو دا ټرائنګل دی دا انګل دی ا ویکټر دا به بی ویکټر کم راوالی شابه دا براله ما نه دا به اوس نه رالی بلکې څه راوالی دا ویکټر به د څنګه ډایرکشن دی دا سیده تقریبا د سی ډایرکشن دی دا د سی ډایرکشن دی دا غ بی ویکټر دی this is vector b minus b vector دی clear دی نو تاسو ریزلټ سره لکه نو فرست ویکټر ټیل لاست ویکټر هډ اگر رول اپلای ک بس دا غ ریزلټ میټر نو ما څه چلو کول ما ریزلټ معلوم کو د چا ویکټر نو a ویکټر می 8 کو د چا سره د ماینس b ویکټر سره نو دې ته ویل کېږي سبټریکشن کلهشته د سبټریکشن خپل رول نشته په مز کې په ویکټر کې او تاسو څه کې چې دو ویکټر کله ته سبټریکټ نو ته ولاول ماینس ویکټر والی به ورسته سره څه کې 8 کلیئر دی دینه بعد ان شاء الله بیا ملټیپلیکیشن